بسم الله الرحمن الرحیم. د معالم العرفان د قرآن کریم تفسیر. نن سبق چې کوم دی، نن تاریخ دی د اپریل د میاشتې 19. نن سبق 23مه صفحه ده او دارنګه به 24مه صفحه هم موږ وایو. په دې 23مه صفحه کې دا ځایونه سبق دی. اور نه اس کی احکام پر امر کرتی ہے. د قرآن کریم بعضی حقوق دي. هغه یو حق دا دی چې کوم انسان د قرآن کریم په احکامو باندې عمل وکړي، یو حق یې د تلاوت دی، یو حق یې د پلان دی، لکه څنګه چې د دې صفحې په آخر کې ذکر شوي ول. اللہ رب العزت کا یہ فرمان، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دا اللہ دا حکم بھی قرآن کریم میں موجود ہے، ہم په قرآن عظیم شان کی موجود ہے. فلا تطیع الکافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا. دغه آیات شریف د سوره فرقان دی. الله رب العزت خپل نازولی پیغمبر ته فرمایي چې اے پیغمبر علیه السلام، اے نبی علیہ السلام، آپ کافرون کے بات نہ مانے. فلا تطیع الکافرین، آپ کافرون کے بات نہ مانے، د کافرانو خبره مه منه. وجاهدهم به جهادا کبیرا، اور ان کی خلاف، د دې کافرانو خلاف اس قرآن کے ذریعے د دغه قرآن کریم د رسولو، د درسولو و خلکو ته د دعوت ورکولو په ذریعه باندې بڑا جهاد کړي، لوی جهاد وکړي. گویا لکه جهاد بالسیف، جهاد په توره باندې کو، جهاد صغیر، جهاد صغیر فرمایل الله رب العزت هغه جهاد ته جهاد صغیر ووایي. اور قرآن کے ذریعے او د قرآن په ذریعے باندې دنیا میں انقلاب برپا کرنے کو جہاد کبیر کہا گیا. په دنیا کې انقلاب راوستلو ته جهاد کبیر الله پاک کو فرمایل. قرآن پاک تمام باطل ادیان، قرآن کریم ټول باطل دینونه و مذاهب او مذهبونه، تمام باطل رسومات، ټول باطل رسمونه، کفر، شرک اور الحاد کے خلاف تعلیم دیتا ہے. د دې ټول رسمو، د ادیانو، د مذاهبو، د کفر او د شرک او د الحاد پر خلاف تعلیم و انسان ته ورکوي. اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ کی یہ آخری کتاب صرف اسی چیز کی تعلیم دیتی ہے. اللہ تعالیٰ دغه کی آخری کتاب صرف د هغه شی تعلیم انسان ته ورکوي جو الله کې نزدیک ورحق ہے، چې الله ته خوش، د الله په نیز په حضور باندې هغه قبولی. لہٰذا اس کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنا بہت بڑا جہاد ہے. لہٰذا د قرآن کریم دغه خبرې چې د کوم تعلیم دی و انسان ته ورکوي په دنیا کې عام کول ډیر لوی جهاد ہے. جہاد بالسیف تو کسی نہ کسی وقت پر ختم ہو کر، جہاد په توره باندې نو کله نا کله به ختم سی، امن کی حالت قائم ہو جاتی ہے، د امن حالت راځي. مگر جہاد بالقرآن ہمیشہ جاری رہتا ہے. قرآن باندې جہاد ہمیشہ هغه جاری وي، ہمیشہ جاری رہتا ہے. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں. امام شاہ ولی اللہ چې لوی محدث و د دیلی په خپل کتاب او الفوز الکبیر کی لیکي. فوز کبیر په فارسی کې دی، فوز کبیر کی لیکلی دی کہ قرآن میں سزا کے وعید سے متعلق، په قرآن کریم کی چې د سزا د سزا چې کوم آیاتونه دي، چې کوم سزا پکې ویل شوې ده، سزا کی وعید سے متعلق چې څومره آیاتونه دي، جتنے آیات موجود ہے، څومره آیاتونه چې موجود دي، ان کا شان نزول یہ ہے، د هغو شان نزول دا دی کہ دنیا میں جب تک برائی موجود ہے، چې په دنیا کې تر کله پورې بدی موجود ہے، یہ آیات دغه آیاتونه کم چې د عذاب یادونه شوې ده، یہ آیات اس کو وعید سناتے رہے گئے. دغه آیاتونه به هغه خلکو ته وعید
یعنی د سزا ذکر ورته کوي او ورته اوریي به. اسی طرح اس کتاب میں بشارت والے تمام آیات په دې کتاب کې کوم چې د زیر والا او د عمل د بدلی والا کم آیاتونه دي دنیا میں پائے جانے والے ہر نیکی کے حق میں دنیا کے د قول والا د ہر نیکی نیک انسان پاک کې نازل ہوئے ہیں د هر نیکی چې کوم کیږي د هغو پاک کې نازل شوي. شاه صاحب فرماتے شاہ صاحب وائی کہ قرآنی آیات کے شان نزول کے لیے کوئی لمبی چوڑی کسی کہانیوں کی ضرورت نہیں. د قرآن کریم د آیاتو لپاره د اردو او د لنډو کیسو ضرورت نشته بلکہ ہر برائی کے لیے وعید والے آیات نازل ہوئے ہیں. د هر بدی لپاره هغه چې کوم د بدی پر سر د سزا ذکر کی سوی دی هغه آیات بس ورته نازل سوی دی اور ہر نیکی کے کام کے لیے د ہر نیک کار د کول لپاره بشارت والے کوم چې زیر ورکی هغه آیاتونه چې تا ته به الله پاک ښه بدله درکړي وغیرہ وغیرہ آیات والے آیات الله تعالی نے نازل فرمائے. الله تعالی هغه آیاتونه د هر نیکی د کول والا لپاره نازل کړي دي. راځو درویشتمه صفحه له دا درویشتمه او څلورویشتمه 24 درویشته 23 وایي او څلورویشته 24 وایي یو 26 دی یو 24 دی 24 څلورویشت. آپ جن برائیوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی د کمو بدیو په خلاف د جهاد کولو حکم ورکول سوی دی. ان میں اعتقادی پاغو کې عقیدوي عملی کم چې په عملی انسان یې کوي هغه اخلاقی بدی انفرادی یوازی اجتماعی ګډې بدی چې ډیر خلک کې جمع هر قسم کی برایان شامل ہے ہر قسم بدی بھی شامل دی. قرآن پاک ان تمام برائیوں کی مذمت کرتا ہے. قرآن کریم د هر یوې جلا جلا مذمت و بد وایي بد یې کوي که هغه په عقیده کې که هغه په عملی زندگی کې که په اخلاقی کې که په یوازی کې که په اجتماع کې اور اپنے نبی کو ان کے خلاف جہاد کبیر کا حکم دیتا ہے. نبی علیہ السلام ته الله پاک د دغه بدی په مقابل کې د جهاد کبیر حکم کوي. لوگوں کو برائی سے ہٹا کر خلق د بدی څخه لري کول نیکی کے طرف لے آنا د نیکی و طرف ته راوستل کوئی آسان کام نہیں ہے دا کم آسان خبر خو نه ده. اس کے لیے بڑی محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہے. د دې لپاره د ډېر لوی کوشش او د ډېر جهد و جهد د هلې ځلې ضرورت دی. جوامع الکلم والے حدیث میں حضور علیہ السلام هغه حدیث چې الفاظ لنډي او معنی اوږدی هغه جوامع الکلم والے حدیث میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے. د نبی علیہ السلام دا خبر موجود ده القرآن حجت لک او علیک یعنی قرآن پاک تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف میں دلیل بنے گا. اگر تم قرآن به استا په حق کی یا استا په خلاف دلیل جوړیش. اگر تم قرآن پر ایمان لے آئے اس سے اپنا لیا کته په قرآن ایمان اوړي او غد خپل کړي او اس کے احکام پر عمل کیا او کدا احکام باندې عمل کړي تو یہ تمہارے حق میں دلیل بنے گا. دغه قرآن به دغه استا په حق کې دلیل جوړیږي اور تمہارے حق میں گواہی دے گا اور استا په حق کې به شهیدی ورکي. اور اگر اس کو قبول نہ کیا نه یدی قبول کړي نه اس میں کوتاہی کی یدی کوتاہی کی کړي یا عملی طور پر اسے پش ڈال دیا یدی شاته غرزولی تو یہی قرآن پاک تمہارے خلاف گواہی دے گا. دا قرآن کریم بس استا په خلاف نه بیا گواہی د الله په حضور کې ورکي. دا قرآن حکیم کی حیثیت اور عظمت د قرآن کریم حیثیت اور لویوالی حضور علیہ السلام کی اس دعا سے واضح ہوتی ہے. د دغه دعا سے د قرآن عزت اور عظمت ظاہری جس میں آپ نے پکم کی نبی علیہ السلام نے اس صحیفہ کو آسمانی صحیفہ کو آنکھوں کا نور دسترگو نور اور دل کا سرور دزړه خوشحالی فرمایا ہے. فرمایله دعا دادا اللهم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به
في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. اے اللہ رب العزت، میں تجھ سے اے اللہ زلطانہ تیری ہر اس اسم پاک کی واسطے سے تا ہر هغه پاک نم په واسطہ باندې سوال کرتا ہوں، سوال کوم جس کے ساتھ تو نے اپنے آپ کو مسموم کیا ہے، کم چتا پر خپل ځان باندې ایښی دی، یا اس کو کسی کتاب میں نازل فرمایا، اغا نم چتا په یو کتاب کی نازل کړی دی، اپنے مخلوق میں کسی کو یا تا و خپل مخلوق کی چاہتا شولی دی بتایا ہے، یا اس سے اپنے ہی پاس رکھا، یا اغتا د خپل ځان سره ایښی دی. د نن ورځې هم دغه 2 صفحې سبق ول، وروسته به دا نور وایي چې په دې کې نور کوم سبقان دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.